ځکه دې ورځ کې څه اعمال داسې دي چې هغه خامخا کول دا د دې ورځې عزت دی او په هغه اعمالو کې د ټولو نه اولنی عمل هغه دا دی چې د جمعې د سحر دا لمونځ چې دی دا پابندۍ سره ادا کول پکار دي او جمع سره ادا کول حدیث کې راغلی چې افضل الصلاة صلاة الفجر یوم الجمعه د ټولو نه غوره لمونځ هغه د سحر لمونځ دی د جمعې د ورځې چې دا یو بنده ادا کړي او جمع سره ادا کړي دا بهترین لمونځ دی دا غوره لمونځ دی ځکه نبي علیه الصلاة والسلام به د جمعې د ورځې د سحر په لمونځ کې یو خاص تلاوت فرمایي خاص تلاوت او هغه تلاوت به د دې دوه سورتونو حدیثو کې دا راغلي چې په اولنی رکعت د سحر کې به نبي علیه الصلاة والسلام د جمعې په ورځ باندې سوره الف لام میم السجده لوستل الف لام میم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين دا سورت دی سوره ما خیال یوشتمه سپاره کې یوشتمه سپاره دا بیا لوستل او په دویم رکعت کې به سوره دهر لوستل د سحر په لمونځ او د دې دواړو سورتونو د لوستلو مقصد دا و چې سوره الف لام میم السجده چې ده دې کې د دنیا د دې پیدایش او د انسان د پیدایش او بیا د مرګ تذکره ده او دغه سورت په آخري حصہ کې بیا د آخرت او د قیامت تذکره ده نو چې د جمعې په ورځ باندې د سحر نه دې بنده ته د دې خبرې احساسي چې د قیامت ورځ به راځي به او د جمعې په ورځ باندې به راځي چې هغې ته دی تیاري او سوره دهر چې دی هغه د قیامت په حال احوال باندې د جنت او د جهنم په حال احوال باندې شامل صورت دی د دغې د لوستلو دا مقصد دی د جمعې په سحر باندې په لمونځ کې چې دا بنده دا واوري چې آخرت را روان دی او په هغې کې به یو فیصله کېږي او فیصله به یا جنت طرف ته د کامیابو دپاره او یا به الله مکه جهنم طرف ته د ناکام خلکو دپاره ځکه به نبي علیه الصلاة والسلام دا دواړه سورتونه د سحر په لمونځ کې لوستل د جمعې په ورځ باندې نو یو عمل دا پکار دی چې د سحر لمونځ پکار دا بهترین لمونځ دی د جمعې په ورځ